بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. انسان الله رب العزت مکلف کړو ذمہوار مخلوق الله رب العزت پیدا کړی دی. او هغه وجه دا وه چې انسان کې هم د برتلو صلاحیت او هم د ښکته پاتې کېدو صلاحیت انسان که برزي نو اعلی علیین ته تللی شي او چې کله کته پاتې شي نو هغه اسفل سافلین ته لاړ شي. الله رب العزت دله اختیار ورکړو، قدرت ولا ورکړو او احکامات الله رب العزت را لګلیو چې کله دغه احکامات عملی کوي نو د په بار باندې زی او چې کله هغه احکامات هغه دې پریګ دی نبیا دې لاندې د لاندو نشي او ذلیل شي. نو دک خپل بدن کې هم د بارا او د ښکته د تلو کشمکشو چې کاغه براتو کته پاتې کېدو دواړه صلاحیتونه هغه په دکې موجودو، دواړه صلاحیتونه هغه په دکې وو. نفس او شیطانو یعنی دا دنیا لکه څنګه چې د امتحان میدانو دغه شان د مقابله میدانو هم نفس سره مقابله وا او مقابله وا د شیطان سره، شیطانی قوتونو سره. شیطانی قوتونو سره چې مقابله راتلله یو دا انسان خپل په شریعت باندې عمل کوي او دویم بل دعوت ورکوي، بل دعوت ورکوي. نو یو میدان د عمل له او دویم میدان دعوت ته. یو د دعوت میدان دی او یو د عمل میدانو. دواړو میدانونو کې
مقابله کول شي په میدان د عمل کې هم او په میدان د دعوت کې. په میدان د عمل کې رکاوټونه راځي، دتا رکاوټونه پیخیږي چې د بشریت باندې عملونه کی. په میدان د دعوت کې عمر رکاوټونه راځي چې عادت دیوال کیږي چې د بشریت باندې شریعت دعوتونه چلای او الله رب العزت طرف ته خلق راونه بلی. ځنې امتحانات کی چا مخې تراشی نو سړی په شریعت عمل نشي کولای. کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی عقبات به دو قسمه ذکر کول. یو عقبات په میدان د عمل کیو او دویم عقبات آغا په میدان د دعوت کیو. شیطان لکه څنګه چې منګه د دین دعوت ته نه پریدي، دغه شانته د دین عملی کولو ته هم نه پریدي چې د خپلوم په شریعت باندې عمل را نشي. هغه عقبات هغه امتحانات چې په میدان د عمل کیو. حافظ ابن قیم تفسیر قیم کې په تفسیر د سورۃ الناس کې ذکر کړی دی. بدائع الفوائد کې هم په تفسیر د سورۃ الناس کې هغه امتحانات ذکر شوی دي چې کله یو سړی په خپل په شریعت باندې عمل کوي هغه تمخه تا رکاوټونه او وسوسه شیطان اچي. یوسوسو فی صدور الناس، هغه وسوسه حافظ ابن قیم ذکر کړی دی چې دا غي د واجنا بیا د عمل نشي کوله. ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطانم دوکه نکی او د الله نه وانړی. نصر المرجان کی شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی د شیطان غدوکی ذکر کړی دی چې دا غي د وجنا سړی بیا عمل نشي کوله. او په تفسیر د سورۃ لقمان کې ان الله عنده علم الساعه داغي بیان دا پینځه مغیبات مرجان کې شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی په داسې طریقې سره ذکر کړی دي چې دا شیطان د وسوسو جواب دی چې هغه ته عمل ته نه پریدي، عمل ته نه پریدي.
د امام غزالی کتاب دی الکشف والتبیین عن مکائد شیطان اللعین. مختصر رساله دا وړه مختصره هغه کې مکائد د شیطان هغه ذکر کړی دي چې سړی عمل ته نه پریدي، عمل ته نه پریدي. کیمیای سعادت کې ځنې مکائد ذکر کړی دي چا په ګناہوں باندې خلق بادران کوي او هغه وسوسه داسي وي چې سړی د ګناہوں نه سړی نه توريږي او باندې دل بیا نشي او ګناہوں عبادت کی او ای پروا مکوا. او علامہ ابن جوزی تلبیس ابلیس کے تلبیسات د شیطان آغا ذکر کړی دی. پاکسام و د خلقو باندې یعنی شیطان هر قسمه سبق وایلی دی. طالبم پاتې شوی دی، طالبم پاتې شوی دی، فقیهم دی، نحویم دی، صرفیم دی، منطقیم دی، او سکول کې هم پاتې شوی دی، کالج هم وایلی دی، جاجم پاتې شوی دی، وکیلم پاتې شوی دی. غرض دا چې د دنیا یو فن نشته چې هغه د نه وی وایلی، نو هغه خلق به څنګه دوکه کوي. طالبان به د الله د دین نه څنګه اړای، نحویان به څنګه اړای، منطقیان به څنګه اړای، ډاکټران به څنګه اړای، دنیادار به د الله د دین نه څنګه اړای. دا مختلف تلبیسات دي. د دې لپاره چې انسان د الله رب العزت په دین باندې عملونه کوي. سورۃ الاعراف کې چې کله شیطان الله رب العزت را شړو، شیطان ویلو لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، ستالار کې ودی تزکه نما. او بیا سالور طرفونه ذکر کړیو لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. سالور طرفنا و په حمله کوما ولا تجد اکثرهم شاکرین، قدردان به کم ملاویږي، زیاد بنا قدر وی، استاد شریعت او استاد قدر بنه کوي. نو دا دنیا د مقابله میدان دی. غټ چې کم امتحانات د عمل میدان کې راځي. کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی هغه امتحاناتم شپږ ذکر کول. هغه شپږ امتحانات وی او کم امتحانات چې د دعوت په میدان کې ناغم عقبات سته دي او شپږ امتحانات دي.
کم امتحانات چې د عمل میدان کې راتلل یو د هغې نه دا دی چې شیطان اولنۍ وسوسه اچوي چې عمل ته ضرورت نشته دا اولنۍ وسوسه حاصل به وي چې تا مکمل د عمل نه بند کی شریعت پانے د عمل کولو نه بند کی کاغه ته ځواني مخه تکړه چې ته خلاصوانه تو خلاصوانه وخت براشي توبه به وباسي او بیا وخو لګای او په شریعت باندې به عمل وکي لګه ځواني دا لګه دنیا دا لایف انجوای کول غواړي د دې ژوند نمازه غسل غواړي دا چې ته ځوانای کې شیخای شورو کې دا بیا د دې باندې خونه کیږي کرکټ کول غواړي موبایل ګرځول غواړي یارانه کول غواړي یو طرف ته بل طرف ته ګرځیدل غواړي با چې کله وخت راشي بیا و تسبیح راوالی او نیکماله بشي نیکماله بشي اول وسوسه د شیطان آغا منکول وی د نیک عملنا که انسان محنتو کی او دا د دې وسوسه مقابله وکي او چې وینا پیغمبرانو ځوانانو صحابوم ځوانانو اولیاءم ځوانانو ولې ځوان به جنت ته نزي او ځوان له ضرورت نشتا ځواني وزول د الله نعمت ته نو د الله دشمنای کې به تیروما عمر د الله نعمت ته نو د الله مقابله کې به تیروما او هغه وسوسه رد کی او عمل ته وروړاندې شي نو د شیطان دویمه وسوسه وی التعجیل تلوار کوا بلا کارونه نورم دی دانه چې تو جمعات کې ناشته د جمعات میخ وای او جمعات کې بدل میخ تکوالی او جمعات چیندخ پر ځانه جوړ کړی تلوار کوا لگا او که سړی چرته مونږ کوي ذکر کوي تلاوت کوي یا بل یو نیک عمل کوي روزه نیوي د چا خدمت کوي بلا نیک اعمال دي دیو ته وای کړته وباسا وې زر کا وزرو نو هغه عمل په داسې طریقو شي چې دا غینه د شوق او د محبت خوان ختم کی او داسې حساب کی چې په بنده بوجي او هغه د بدن پریډ شي او روحانی تضرع نشي روحانی تضرع او عاجز نشي دویم نمبر وسوسوی التعجیل زر کوا که انسان الله مددو کی او د دې وسوسې نه ځان بچ کی او مقابله کې کامیاب شي او دې دا وی چې ولی دنیا کار به په مزه کوم او دین لفظ داسې شوما چې زبوام چې شابه او زرکا او دې خپ اطمینان او د محبت په طریقه باندې اغه نیک عمل سر تورسي نیک عمل سر تورسي او دریم عقبہ او دریم امتحان اغه د ریاوی
چې دا الله رضا ته ختمه کی د ریا امتحان وی چیارا چا دغایما دا سه عبادت میں کو د خلکو نظر کې بوچت خارشم پاغه باندې د شهرت تموساتی او سمعت تموساتی دا الله رضا ته نو باسي او دریم امتحان آغا دریاوی خیاو سڑے دے مقابلو مکی او دا اللہ رب العزت رضا مخیط کی دا اللہ رضا مخیط کی او ایزان لزائی کے کوما چاڑو سو خبر نشی سالورم امتحان الاجتهاد فی السر الاجتهاد فی السر چې سرن کوششو کی پټ ځای کې مهنتو کی خود دې پتا ما چې زما آثار ښکار شي چې خلکو ته پته ولګي چې سړی تهجد گزار دی زړه کې دا تموي چې زما د عمل راښکار شي زما د عمل راښکار شي او په څه طریقه باندې خلکو ته پته ولګي خیاو سړی د دې مقابله وکي د دې مقابله وکي او بالکل تذکرہ نه کوي اس قسمه تذکرہ نه کوي او تلوس کوشش کوي تلوس کوشش کوي نو پینځم امتحان آغا تحقیر الغیر چې کم کا ظاهری اعمال کمزوری کوي او یا کم کوي نو هغه تسپک قتل هغه تسپک قتل چاغه تسپک ګوري چې ګوره مونږه دومره عبادت کوو تهجدونه کوو او ذکر او اذکار کوو ذکر او اذکار کوو او دغه یو پروت ته نو بل تسپکو ګوري په هغه سره عمل تباشي کړه دین اخلاص شي او بل چالوم قدر و احترام کوي او ذهن کی چا تسبق ناراضي نشواغم امتحان العجب العجب د ځان نه مطمئن کېدل او په خپل عمل باندې نجات ګڼل د ځان نه مطمئن کېدل الاغترار بطاعت الله دا الله د رحمت نه نظر لري شي او په خپل عمل اعتماد پیدا شي په خپل عمل اعتماد راشي او فزان چې کيم نزیم دا باطینی امراضو کیو عجب او تکبر شروع کی عجب او تکبر محبت دا عمل بربادو نو لنډه دا چې شپږ امتحاناتو دا په میدان د عمل کیو
حاصل داو چې نیک عملونو کولو ته دی پریدینا او کوي کې نو کوشش داوی چې د الله دربار ته ونه راسای کوشش داوی چې د الله رب العزت دربار ته ونه راسای او د کولو نرستو عاملتون ناصبا عمل کون کی استړي ستومانه عمل باندې کړي ځان باندې ستړي کړي او فائدہ به ونشي ستړي ستومانه بشي نو کوشش کوي شیطان شاغنه کمل د الله رب العزت دربار ته ونه رسی د الله دربار ته ونه رسی او کوشش کوي چې ګناہوں معمولی ښکارا کی او په ګناہوں دی اخته کی په داسې طریقې سره چې توبه ته نه باسي توبه ته نه باسي دا امتحانات راځي په میدان د عمل کې او دا په هر مؤمن مسلمان مکلف باندې راځي دا پاری او راځي د دینه څوک بچ نه دی نور شپږ امتحانات آغا په میدان د دعوت کې دي او دا اولنی شپږ چې دي دا د میدان د عمل دي دین اخلاصون نشتا نو هر یو تن لرا هر مؤمن مسلمان لرا خپل زندګۍ ته سوچ کول پکار دي خپل ژوند ته سوچ کول پکار دي چې د شیطان په کومه طریقه باندې د نیکو اعمالو نه اړي د نیکو اعمالو نه اړي او په کومه طریقه والا دا نیک اعمال بربادي دا نیک اعمال بربادي دیو جنا تعلق الہی سره شیطان کمزور کیږي او داغنا بنده نجات مندل شي نو د دې شپږو امتحاناتونه سړی ځان بچ کړي نو داغي ذریعہ تعلق الہی دی چې الله رب العزت سره څومره تعلق مضبوطو دومره بده د شیطان مقابله کول شي او که الله سره تعلق کمزور او بیا به شیطان سره زور اوري بیا به شیطان تعلق مضبوطی نو مهنت او کوشش پکار دی چې د الله تعلق مضبوطی چې شیطان د دې چلونو نه بچي او نیک اعمال بندو کیوم او د الله دربار ته ورسېوم سورۃ الانعام کې چې کوم عقبات ذکر دي عقبات سته او دا امتحانات دي د دعوت د میدان دي چې کله په خپل عمل برابر شي او نور ته دعوت ورکای نو اوس په در باندې امتحانات راځي هغه عقبات سته اردی زاینه شروع کړي واخر دا